نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. په اصول باندې زموږ او تاسو مجلس او بحث روانو. د هغو اصول په وجه باندې یو سړی کولای شي چې د بدعت او سنت تر مابین امتیاز وکړي. موږ او تاسو تقریبا 4 اصول بیان کړي وو. په دې 4 اصولو کې څلورم اصل داو چې موږ ول شریعت یو شی مطلق ذکر کړی وي، یو څوک دا شی مقید کی. مثلا شریعت د یو عبادت لپاره وخت نه مقرر کړی او یو خاص ترتیب شریعت داغه د لپاره نه یشي. یو سړی راولاړ سي د خپل ځان څخه داغه د لپاره یو وخت مقرر کی او یو خاص ترتیب ورکی مقیدی کی په وخت سره، نو دا هم بدعت بلل کیږي. ځکه چې شریعت کې هغه عام راغلی وي او د خاص کې. نو په دې ارتباط د فتاوا عزیزی په حواله باندې یو مثال مرکوای چې داغه مثال مثلا د قبرونو زیارت کول و. شریعت دا عام جواز کړی دی مسلمانانو ته چې هر وخت دوی د قبر زیارت ته تلای شي، سهار ماښام د ورځې د شپې. نو د دې لپاره خاصه ورځ تعینول او په دې خاصه ورځ باندې تر نور زیات ثواب بلل، نو دا صحیح نه دی. دوهم مثال دا دی چې شریعت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روح مبارک د لپاره او د امت د نور بزرگانو عوامه انسانانو د روح د لپاره چې یو سړی ایصال ثواب په نیت باندې ختم کړي یا یو تلاوت کړي یا یو بل شی کړي، شریعت د دې اجازت مسلمانانو ته مطلقاً ورکړي. شریعت د دې لپاره کوم وخت او کوم خاص تاریخ نه دی مقرر کړی چې په پلاني تاریخ باندې که ختم وسونو ډیر ثواب لري او که په پلاني تاریخ وسونو کم ثواب. شریعت ته اجازه تر کړی دی چې کله ته وغواړې دعا وکې، کله ته وغواړې ختم وکې. خاص ورځې د دې لپاره تعینول، خاص وخت ورته تعینول، دا صحیح نه دی. نو دا د شریعت د خوا څخه عام اجازه که یو سړی راولاړیږي دې ته خاص وختونه مقرر کړي او یا خاص صورتونه ورته وټاکي او په پابندۍ سره بیا پر دغه خاص وختو او خاص صورتونو باندې دا کار کوي او ضروري بولی، نو دا بدعت دی. چنانچه د حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه څخه د په ارتباط تاسو ته ما پرون یادونه وکړه. سوال سوی دی چې د ربیع الاول په میاشت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روح د پاره د ایصال ثواب او د محرم الحرام په میاشت کې د حضرت حسین رضی الله عنه او نور اهل بیت د پاره د ایصال ثواب په خاطر ډوډۍ په خول صحیح کار دی کنه؟ د دې په جواب کې ورته لیکي. ما د حواله ځکه د فارسی فتاوا او څه ډیره راخستې دي چې زموږ په وطن کې د پخوا څخه دا کتابونه رائج دي ډیر او دا د پخوانی علماو ته مقبول کتابونه دي. نو دای لیکي برای این کار وقت و روز تعیین نمودن و ماهی مقرر کردن بدعت است. دغه کار د پاره ورځ تعینول، وخت تعینول او میاشت تعینول بدعت. کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روح مبارک د پاره د ایصال ثواب د پاره څوک ډوډۍ کوي او یا حسن او حسین یا د نور اهل بیت د پاره کوي، اره اگر وقتی به عمل ارند که در آن ثواب زیاده شود، مثل ماه رمضان که عمل بنده مومن به 70 درجه ثواب زیاده دارد، مضایقه نیست. هو کچیری داسې وخت ته پکار واچي چې په هغه وخت کې ثواب زیات وي، لکه د رمضان المبارک په میاشت کې چې مومن بنده عمل وکي او هغه د 70 درجه برابر ثواب لري، په هغه وخت کې خو باک نسته. ځکه وای زیرا کی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم برینان ترغیب فرمودند. ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه د پاره ترغیب امت ته ورکړي، نو کدا د ثواب کار په رمضان مبارک کې بیا وسی نو هغه بیا پروا نه لري. ځکه الته پیغمبر علیه السلام ښکارا کړي بقول حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی رضی الله عنه
فقول دا حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہر چیز کی برائے آن ترغیب صاحب شرع و تعین وقت نباشد آن فعل عبس است و مخالفت سنت سید الانام. و حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرمائے ہر شی چې د هغه د پاره د صاحب شریعت یعنی د نبی کریم علیه السلام د طرفه ترغیب نه ورکول سوی و تعین وقت نباشد او پیغمبر علیه السلام وقت نه ورته تعین کړي او ته وقت ورته تعینې او ترغیب ورکې د زیات ثواب آن فعل عبس است. دا فعل عبس فعل دی و مخالفت سنت سید الانام او د سید الانام د سنت مخالفت دی و مخالفت سنت حرام است او د سنت مخالفت حرام دی. پس هرگز روا نباشد نو هیڅ کله دا نه روا کیږي اگر دلش خواهد مخفی خیرات کنند که زړه وای غواړي په پټه خیرات وکړه هر روزی کې باشد تا نمود نشود تر څو چې نش او نما ښکاروالی ریا را نسی پتاوا عزیزی صفحه درونی وي. نو اوس چې کله شریعت تا ته دا اصل کښې شو دی چې کوم شی شریعت مطلق را وارد کړی دی تا ته اجازت در کړی دی او ته د دې دپاره وخت ټاکې چې په پلاني ورځ باندې تر پلاني ورځې ثواب زیات لري دا بدعت دی. نو دا خبره تاسې یاد ساتي یو نفس یو کار کول وي هغه پروا نه لري یو په هغه کې دا نیت کول چې په دغه ورځ تر نورو ورځو ثواب زیات لري او په دغه ورځ باندې تر نورو ورځو زیات ثواب الله تعالی ما ته راکوي نو دغه وخت ورته تعینول او د زیات ثواب اراده پکښې درلودل دا بدعت دی. د همدغې قاعدې پر بنیاد باندې چې مخکې شریعت کې تاسو ته ذکر سوه علماء و فقهاء د اهل سنت والجماعت یعنی د ټولو مذاهبو د علماء اتفاق دی چې د مړي د وفات وروسته تر 3 ورځو پورې شریعت د غم اجازت کړي. هغه غم هم په خپل شرعي طریقه باندې چې په هغه کې به د ګریوانو څیرل نه وي د مخانو وهل به نه او همدارنګه به غیر اسلامی خبرې نه استعمالي. نو د دې سره سره تر 3 ورځو پورې شریعت اجازت کوي چې ته غم کولای شي. البته ښځه چې خاوند یې وفات شي شریعت تر 4 میاشتو او 10 شپو یعنی تر 110 ورځو پورې هغې ته د زینت نه کولو امر کړی چې هغه به عده کوي او زینت دا شی به نه کوي هغې ته اجازت دی. نور هاخوا ته چا ته اجازت تر 3 ورځو آخوا ته نشته. نو په همدې بنیاد دوی لیکي چې د 9 او 9 او 10 او 40 رسم او رواج چې په بعضې علاقو کې ستا دا بدعت دی په بعضې علاقو کې دا 40 ده او دا 9 ده دا لومړی اختر دی دا لومړی روژه ده بیا په دې باندې خلک راجمع کیږي یو ځای ختم کوي خیرات کوي دا ټول بدعات دي اصل نه لري. چنانچه د همدې په ارتباط شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه په شرح سفر السعادت کی لیکي عادت نبوی نبود که برای میت در غیر وقت نماز جمع شوند. وای د نبی علیه السلام عادت نو چې د مړي د پاره دی د لمانځه څخه ما سوا په بل وخت کې راجمع شي و قرآن خواندن او قرآن دی وایي و ختمات خواندن او ختمونه دی وکړي نه بر سری ګور ورنه غیر آن نه د قبر پر سر هغوی دا کار کاوه او نه د دې څه علاوه و این مجموعه بدعت است و مکروه دغسې کارونه کول بدعت او مکروه دی. نعم تعزیت اهل میت و تسلیه و صبر فرمودن سنت و مستحب است. هو تعزیه ورکول تسلی ورکول د صبر تلقین ورکول د میت قریبانو ته سنت او مستحب عمل دی. اما این اجتماع مخصوص روز سوم دغه خاص اجتماع په 3 ورځ و ارتکاب تکلفات دیگر او مرتکب کېدل د نورو تکلفاتو و صرف اموال بے وسیط او مصرفول د هغه اموالو چې وسیط میت نه کړي از حق یتاما د یتیمانو د حق بدعت است و حرام دا بدعت او حرام عمل. موږ په دغه څومره لوی ګناه کې اخته یو
چې کله یو څوک مشت کې وفات سي نو یو واری خو د هغه د پاره مستقل د فاتحه ترتیب جوړو او بیا د هغه د پاره د میت پیسې مصرفو هغه خپللی دي د یتیمانو حق پکشي کی او خاص د هغه د پاره یو منظم ترتیب جوړو چې په درېم ورځ به خامخا ختم کو او یا به په اوم ورځ خامخا ختم کو او ترتیب هم داسې جوړو چې دا ختم به په یو خاصه طریقې ورکه چاپو خلک راغواړو دا ټول غیر اسلامی کارونه دي صفحه 203 نو اوس چې موږ په علاقو کې د مړي د مرګ څخه ورسته څو ورځې خلک را جمع کیږي او ورځې ورته ټاکي او خاص ترتیب ورته جوړي دا ټول د شریعت د لګا څخه جائز نه دي ولی شریعت ته د دې اجازه نه وکړي او تا د ځان په نیت د ثواب دا کارونه وکړ په ډیرو علاقو کې دا شأن ستا او دا رواج دي او خلک یې کوي او دا بدعت دي دی بیچاره به د ثواب په نیت کوي حضرت قاضی ثنا الله فانی پتی رحمت الله علیه چې دا یو انتهایی لوی بزرگ دی او زموږ د احناف علماو څخه یو مشهور عالم دی د تفسیر مظهری مصنف او ما لابد منه د مشهور کتاب دی په خاطر د مساجدو کې درسیدي اصلي په فارسی باندې دی پښتو ته مسترجمه شوی دی د حنفي مسائل په نامه باندې هغه په خپل وصیتنامه کې په ما لابد منه کې لیکي بعد مردن من رسوم دنیوی مثل دهم و بستم و ششماهی و برسنی هیچ نکنن زما د مرګ ورسته دنیوي رسوم او رواجونه مکوي لکه لسمه شلمه شپږ میاشتنی او سالګره دا هیڅ مکوي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد از 3 روز ماتم کردن جائز نداشته ان ځکه پیغمبر علی السلام زیاد تر 2 ورځو ماتم کول جائز نه دي ګڼلي و حرام ساخته اند او پیغمبر علی السلام هغه حرام بللی ما لا بد منه صفحه یوسر شپته علامه شامی رحمت الله علیه د همدې خبرې په ارتباط باندې د فتح القدیر په حواله لیکلی ويكره اتخاذ الضيافه من الطعام من اهل البيت ويكره مکروه دي اتخاذ ضیافه مل مستیا کول من الطعام د ډوډۍ څخه من اهل المیت د مړي د کورنۍ څخه چې سړی وفات سي د هغه د کورنۍ د ډوډۍ څخه مل مستیا کول چې سړی وسره مل مې دا مکروه دا که دلیل علاقه مسافر راغلی هم ورته مکروه او که د نږدې علاقه هم ورته مکروه دا چې موږ د فاتحه ورسته پر ډوډۍ سره راګرځو را څرخو دا صحیح طریقه نه ده ها دا صحیح دی که یو سړی پردی سړی را ولاړ سي یا په همسایګانو کې یا په قریبانو کې څوک را ولاړ سي دغه مسافرو د لپاره دعوت وکي ډوډۍ وکي بیا هیڅ تاوان نه لیکن دغه منع ده چې سړی د هغه میت د کورنۍ ډوډۍ پخسوي هغه پخکړي او ته خوري ولې دی کې د یتیمانو حق دی او بل دا په شریعت کې نه و نو ورسته لیکي وایي انه شرع فی السرور ځکه وایي مل مستیاخو چې شریعت جائز کړي د په خوشحالي کې لا په شرور نه په غمونو کې دا کار نه وي وهي بدعه مستقبحه دا یو ډیر بد بدعت دی وروي الامام احمد وابن ماجه باسناد صحيح وای روایت کړي دی امام احمد رحمت الله علیه او ابن ماجه رحمت الله علیه په صحیح سند سره عن جرير ابن عبد الله ده حضرت جرير ابن عبد الله رضی الله عنه څخه قال دی وای كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحه دی وای موږ به د مړي په کور کې را جمع کېدل او د هغوی په کور کې د ډوډۍ خوړل او د ډوډۍ ملمستیا کول دا به موږ نیاحه ګڼل نیاحه هغه عمل ته وایي چې ښځې د ژړا د پاره د مړي سره ملګري او جنازې ته ورسره ځي نو دا حرام عمل دی یعنی دا د مړي په کور کې را جمع کېدل او د هغوی په کور کې ډوډۍ خوړل او ملمستیا کول دا موږ داسې ناروا عمل بللی لکه دا نیاحه چې موږ ناروا عمل بلل رد المحتار جلد وهم صفحه 240 کې دا خبره تفصیلی راخسته علامه شامی رحمه الله تر 241 صفحې پوری په داغه دوهم جلد کې ډېر تفصیل بیانې وای دا خلا پرېږ د چې اوس خلک د مړي پر کور باندې ډوډۍ خوري او د مړي په کور کې میلمستیاوي شروعي وای تر دې ور اخوا ته چې
نو دوی د دې لپاره مخصوص ورځې ټاکي او بیا په دې ورځو کې شمان لګي، ګورپان لګي او مختلف قسم خلک راغواړي، به ترتیب ختمونه کوي او د ختم د لپاره په تنخام لایان راغواړي او هغه ته پیسې ورکي. نو یو خو عبادت او قرائات او نفلی عبادت ټول د پیسو په مقابله کې دي. وای نو دا یو غلط کار نه دی، په دې کې فصلها او غلط کارونه نور مرګټ سي. علامه شامی رحمت الله علیه د بزازیه په حواله تفصیل پر دی باندې لیکلی. نو دا بل اصل سود شریعت مشتوه شو دی. شریعت یو کار مطلق راوړی دی، ته به د هغه د لپاره وخت نه مقرره او نه به د ځان ترتیب ورته جوړه. پنځم اصل شریعت مشتدا شودلی دی چې شریعت یو عبادت پر مؤمنانو باندې په یو خاص کیفیت پرس کړي، یا یو کار الله تعالی بندگانو ته په یو خاص کیفیت باندې روا کړي. د مثال په توګه او تر ولاړ شي پاغه کې تغییر او تبديل راولي، کیفیت ته تغییر ورکینو دام حرام عمل او بدعت. مثلا پیغمبر علی صلوات و سلام امت د سحر څخه نیولې، یعنی د ورځې المنځونه ټول سری کړی دي، په هغه کې جهري قرائت نسته، د ماپښین او د مازګر المنځ او د ماښام ماخستن او داسې د سحر المنځ، د جمعې المنځ، اخترول المنځ، په دې کې بیا قرائت په زور ویل کیږي. نو که یو سړی راولاړ سي د خپل شوق څخه داسې شروع کی چې ماپښین المنځ قرائت په زور وایي او سبحانك اللهم او التحیات دام په زور سره شروع کی چې دا نو صفر والي، نو دا هغه کیفیت ته تغییر ورکول دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شو دي. دا منع دي او دا حرام عمل دی. المنځ په پاسې دا بنک ځکه دا د شریعت د طریقې خلاف کا. دا غره کم مثلا په المانځي کې ځینی ځایونه قرائت په زور دي، ځینی شان په زور ویل کیږي او ځینی قرار. مثلا تکبیرونه امام په زور وایي، قرائت په جهري المنځو کې په زور ویل کیږي. نو که یو سړی راولاړ سي یا امام راولاړ سي بسم الله په زور وایي، سبحانك اللهم په زور وایي، سبحان ربي العظیم و سبحان ربي الاعلى و التحیات دام په زور وایي، نو دا بدعت او حرام عمل. ولی شریعت د دې عبادت لپاره یو خاص کیفیت او خاص ترتیب ټاکلی، تا هغه کیفیت او هغه ترتیب ته تغییر ورکړي. چنانچه په دې ارتباط باندې عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه یو لوی صحابي دی، زوی پښتنه جنې وکړل چې کسړی د سبحانك اللهم څخه ورسته بسم الله او اعوذ بالله په زور اوایي نو څه پرواله. دا صحابي مبارک ورته وایي چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاته، د ابوبکر شاته، د عمر رضی الله عنه شاته، د عثمان او علی رضی الله عنهم شاته منځ کړی دي، هغه دا کار نه کاوه. ای زوی دا کار مکوه، دا بدعت دی. دا صراحتا ورته وایي دا بدعت دی، دا مکه. نو دا یو بل اصل سوچ شریعت مشترا وشو. دا خو پنځم اصل. شپږم اصل دا دی چې شریعت یو عبادت د خپل پیروانو ته مشروع او روا ګرځولې دي په انفرادي شکل، یعنی هر کس جلا جلا په امر کړی دی، په اجتماعي شکل نه کیږي. یو سړی راولاړ شي هغه کار په اجتماعي شکل باندې کوي، نو دام سي کار نه دی او دام بدعت دی. مثلا د نفلي عبادت د لپاره شریعت ته اجازه درکړې دي، یوازې وای کوا. یو سړی راولاړ شي نفلي منځونه هغه په جماعت باندې کوي، نو دا مکروه عمل او بدعت عمل. په همدې ارتباط باندې علما او تفصیلی بحث پر دې باندې را نقل کړي. علامه شامی رحمت الله علیه وایي ولذا منعوا عن الاجتماع بالصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدين لأنها لم تؤثر على هذه الكيفية في تلك الليالي المخصوصة. علامه شامی رحمه الله لیکي وای د همدې وجه څخه منع کړی د علماو جمع کېدل د رغائب د المنځ د فار هغه المنځ چې د جماعت المنځ د رغائب کې دي احدثها چې د ځان پیدا کړیو بعض المتعبدين بعضو په تکلف عبادت کوونکو لانها لم تؤثر على هذه الكيفيه. دا المنځ ځکه وای منع دي چې پر دغه کیفیت نه دی راغلی د پیغمبر علی السلام څخه په تلک الليالي په دغه شپو کې المخصوصه چې خاص شپې دی او ټاکلي.
وان كانت الصلاه خير موضوع اگر چې موږ په خپل ځان کې ډېر لوی خیر دی خدغه طریقه یې سینه. رد المحتار جلد 2 صفحه 215. دا صلات رغائب یو المنزو چې دا په یو خاصه شپه کې دا ځینې بې ځایه بزرګان را جمع کېدل او په جماعت به نفل المنځ کاوه، نو دا منع دی په شریعت. نو اوس د دې څخه دا معلوم وسول چې زموږ په علاقو کې ځینې خلک د برات په شپه را جمع سي نفل المنځ صلات تسبیح په جماعت کې، او یا مثلا د لیلۃ القدر په شپه را جمع کیږي، او یا د معراج په شپه را جمع کیږي، یا په نور شپو را جمع کیږي او په یو خاص کیفیت باندې نفلی عبادت کوي چې هغه د هر چا انفرادي عبادت دی په اجتماعي شکل کې، دا بدعت دی، اصل نه لري. دا یو بل اصل دی تاسو ته معلوم شو. اوم اصل دا دی چې شریعت یو عبادت هغه په داسې طریقه باندې لازم کړی دی چې هغه اجتماعي کیږي. د اجتماعي عبادت وروسته دعا اجتماعي شرعاً جائز ده ځکه عبادت اجتماعي، او د انفرادي عبادت وروسته دعا اجتماعي بیا روانه ده ځکه د انفرادي عبادت وروسته دعا انفرادي کول پکار. چنانچه پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو په خپل ټول ژوند کې د اجتماعي عبادت وروسته دعا کول او اجتماعي کول، او د انفرادي عبادت وروسته چې سنت دي نوافل دي د دې وروسته اجتماعي دعا نه کوي. نو اوس کچیر یو امام د سنتو د پاره جلا خپل منځ وکي سنت وکي او بیا د راضي پر مسله کښینی او خلک دته انتظار وي د سنتو وروسته دعا ته، د دې اصل نسته، دا په شریعت کې ثابت عمل نه دی، بدعت دی. ها که یو ورځ دسی اتفاقا پیښ سوله چې یو بزرګ دی د لمانځه څخه وروسته دعا وکړل، دا لازمي او مقصودی و نه بلل، دا پروانه لري. لیکن دوامدار دسی یو عمل کول چې د سنتو څخه وروسته یو سړی ناست وي، مقتدیان انتظار کوي، امام الته سنت کوي، بیا بیرته مسلې ته راځي، دا منع دی. ولی یو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته د نوافل ترغیب ورکړی دی چې تاسو یې کور کوئ. نو کچېری پیغمبر علیه السلام امت ته ترغیب د دې ورکړی دی چې نوافل کور کوي او کورونه قبرونه مګرځوي، نو دا به د کوم ځای څخه ثابتېږي چې پیغمبر علیه السلام د سنتو او نوافل وروسته راغلي پر مسله د کښېنستلي او صحابه کرام دې مرتراوتلي د کورو څخه او بیا د دعا سره. یعنی دا عمل ځکه منع دی چې کدا عمل ثابت عمل وای نو د المانزه مسله خو به ښکاره مسله ده، خو اروزه د المنز پنځه واره کې دی، نو خو یو صحابي برا نقل کړی و وس یو شی په کال کې خپل پیشیږي، نو ښکاره خبره ده چې یو چا باندې لیدل، لیکن د المانزه مسله خو به ښکاره مسله ده، هر سړی ویني. او بل عقل هم دا نه مني چې کله دی پیغمبر علیه السلام امت ته د دې امر کوي چې تاسو در ټولو بهترین المنز د فرایض څخه وروسته هغه المنز دي چې تاسو په خپل کور کې وکړئ. نو بیا دا څنګه کېدای شي چې پیغمبر اسلام دې کور ته تللی، صحابه دې تللی، او بیا د سنت ورسته ګرد را جمع شوي او دعا دي، نو دام سي عمل نه دي او د دې اثبات هم نشته. چنانچه عالمگیری لیکلي دي وای کله بعض المنزونو څخه ورسته خلق ځینی سورتونه په خاصه توګه وایي لکه قل یا ایها الکافرون یا نور، وای دا صحیح کار نه دی، دا بدعت او د دې ثبوت نشته. نو دا یو څو اصول و چې د دغه اصول په ذریعہ سره موږ کولای شو چې د بدعات او د سنت تر مابین فرق و چې شریعت کوم اصول راته بیان کړی دی هغه اصول موږ ته معلوم، نو ان شاء الله د همیشه د پاره سره د بدعات څخه ځان ساتلی شي. نو څه فروعي مسائل دي هغه به ان شاء الله العزیز ورسته بیان کو چې تاسو ته دا و درجه او حد معلوم شي. د مثال په توګه په شریعت کې تعویذ دی، دا غننګ په شریعت کې زیارت تتلل دي، او داسې د دولسمه په ارتباط مسله ده، د اسقاط مسله ده، دا ټول هغه مسائل په دغه مسائلو کې راځي. تاسو ته به وسوم دغه مسائلو څخه دغه حکم معلوم شوی چې په شریعت کې درجه څونه ده. نو ورسته به فراغت څخه تفصیلی خبره وکړو او بیا به ورسته یو څه اسباب د دې دي چې داخل کو کې د بدعات و دې را پیدا کیږي، اما یو څه اسباب دي دا ورسته به ان شاء الله بیا ترجمه شروع کوو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.